السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه ماشومانو ګلونو خی طبیعتونم خدي الحمدلله. القاری دوست محمد چینل کې زه بیا تاسو ته مخاطب یم. نن چې کوم ماشومانو فرمایش کړی دی او ماته کال کړی دی یعنی تاوان یې کړی دی، نو زما ټلیفون نمبر باغی ته معلومی دی ماشومانو ته. یو معصوم دی چې داغه حفیظ الله نوم دی د مومن ایجنسی نه، او بل دی د 400 اړې نه شاته حنزله حذیفه، او بل د 400 نه شوی دی حفیظ الله وړوکی ماشوم او رحمان الله لوی ماشوم. دا لوی پته نه لګي چې د 14 کالو دی یا 13 کالو دی، خو یاره زه پکې لوی یم او دا بل ماشوم دی. نو د هغې دپاره نن یو خوندوره قیصه، او په قیصو کې قیصه ده، ډېره ښایسته قیصه ده. باچا دی او د باچا دوه زامني. هر کله چې د باچا دوه زامن دي نو دا به دربار ته راتله، نو باچا به د وزیر سره ډېره مینه کوله، ډېر محبت به کو، لکه پلار چې د یو ماشوم سره محبت کوي دی بل څه نه کوي، نو دې ته خفګان ورځي. چون کې باچا د وزیر سره محبت کوي او د خپلو بچو سره دومره لیفت ولا نه ورکوي، هغې خفه شو، پړه کې ګیله پیدا شو. نو دا ګیلې راوړه خپلې مور ته. ماشومانو ته لویه خزانه معلومه ده چې د ګیلې ځای زمونږ مور ده. نو چې مور ته دې ګیله وکړله نو ورک شه غمونه. نو بیا مور یې راولګېده او باچا سلامت ته ګیله پیش کړه چې دا ستا دواړه بچي تاله ګیله من دي. نو دواړه بچي باچا سلامت را وغوښتل. چې هر کله را وغوښته نو ورته وایي چې ای ماشومانو، ای زما بچو، تاسو خو وایئ چې د وزیر سره مینه کوي، نو هغه ډېر هوښیار سړی دی او تاسو ډېر سادهګار یئ، ډېر قمقل یئ. زه ځکه تاسو سره دونه مینه نه کومه چې هغه ډېر هوښیار دی. نو دا باچا ورته وایي ای زما بچو، امتحان والمه د دغه وزیر نه او ستاسو د دواړو وروڼو نه. ویل او ابا جان امتحان واخله، چې څه امتحان به موږ نه اخلي. نو دا پلار ورته وایي چې امتحان دا دی چې تاسو دواړو ته به د خاورو ډیرې یعنی لوی غر غونته کې د خاورو دی ورته حواله کړی دی، او دغسې غر یې وزیر ته هم حواله کو. امتحان شروع شو. اوس دې بچو ته وایي چې تاسو به د دې خاورې د غر نه سره را جوړوئ، سره یعنی د هغې دا خیال راغی که مونږ دا غر را وکنو دا د خاورو ډیرې کیدای شي دې کې خزانه وي او زمونږ پلار پکې سره خښ کړي وي. نو هغې چې ټوله ورځ تېره کړه، یو هفته یې تېره کړه، دویم هفته یې هم تېره کړه، خو چې غر یې ټول کولو کړو نو میدان خالي دی. نو چې حتی درېیم هفته مو شوله، میاشت ټایم یې ورکړی و. نو چې یو ورځ پاتې شوه نو دې دواړو وروڼو وویل چې راځه د وزیر سیل وکړو چې وزیر څه کړي دي. هغه ته هم د خاورو ډیرې حواله کړی دی. چې راغې وزیر څه کړي دي په دې 3 هفتو کې یعنی څه کم یو میاشت کې هغه دومره ښایسته مزېدار پچوناني لوی غټو او واړه درمیانه لوښې ته جوړ کړي دي. نو دغه لوښو نه یې بیا رنګونه ورکړي دي او هغې ډېر حسین یعنی ډېر ښایسته کړي دي، ډېر خوبصورته لوښي، محنت یې کړی دی، ځکه ورسره باچا مینه کوله. نو چې دوی دواړو وکته چې تا څونه سره پیدا کړي دي د دې ډېرې نه، ویل الحمدلله ما ډېر څه د دې نه پیدا کړي دي. دغه لوښي بازار کې خرڅ کړي دي، د هغه وخت مطابق څونه یې پې اخیستې ده او بې شمېره لوښي هغې ترېنه جوړ کړي دي، قسمه قسمه، لکه د خاورو نه نغرې جوړېږي، دا ماشومان یې ترې جوړوي ګوډۍ دپاره، دا کمې وړې ماشومانې جینکۍ وي دوی د ګوډۍ دپاره
منګې جوړی منګوټی ورته وایي او لوټه جوړی کوزه ورته ویلی شي نو دا د دې خاورو نه جوړیږي او هسې خو موږ او تاسو هم د خاورو نه جوړ یو ماشومانو وایي ای د خاورو جوړه پیسو پسې نه جوړه ته به هله جوړ شي چې په څورو خاورو موړ شي نو موږ ترېنه څه جوړ نه کړه نو چې کله دا دوه وروڼو تماشه وکړله قاري صاحب دا شعر بیا ووایه وایي ای د خاورو جوړه پیسو پسې نه جوړه او ته به هله جوړ شي چې په تورو خاورو موړ شي نو موږ او تاسو هم د خاورو نه جوړ یو نو وزیر د دې خاورې ډېرې نه ډېره پیدا اوچته کړه زما د قیسې مطلب به تاسو اوس وګورئ چې د ماشومانو ته ما څومره مطلبي قیسه وکړه دې کې ډېر ښایسته راز پروت دی نو چې کم وخت کې د باچا د زامنو د وزیر د محنت ته وکته نو ګوته حیران شول چې ډېرې ده ته هم حواله شوی دی او ډېرې موږ ته هم حواله کړی دی موږ هسې وکنله او هغه ترېنه ډېر څه فایدې واخیستې نو لہذا وزیر یعنې ډېر هوښیارو ډېر پوه و ځکه ورسره باچا مینه کوله تاسو هم ځان هوښیار کوئ ماشومانو ځکه چې د خاورو نه بسره جوړوئ نو د خاورو نه بسره څنګه جوړیږي لوښي به ترې جوړوئ او محنت به کوئ څنګه چې د وزیر محنت کړی و ګوره یو باچا روان دی او هغه جهاد لتلو نو چې جهاد یې وکړو جهاد یې بیلو رالو باچا کېناستېدو په دیوال وکته میږې د چوینټي چې ورته وایي چوینټي وایي چوینټي ورته وایي نو چې کله باچا وکته چې میږې لسمه پیره په دیوال واوښتېده خپل لښکر ته ویل راځئ بیا جهاد له ځو ویل باچا سلامت مونږ خو اوس بیلله نو ویل ګوره میږې لس پیرې نهه پیرې د دې دیوال نه راپرېوته او خوله کې د ځان نه غټ څیز نیولی و آخر دا چې بهادري وکړله خوا واوښتېده مونږ یو پیره جهاد له لاړو نو هغه هم بیلو چې کله باچا لاړو نو فتح یې وکړه مطلب دا دی چې کوشش به کوئ او تاسو به مایوسه کېږئ نه کوشش باندې انسان ته ډېر څه میلاویږي نو زما د دې خبرو نه چون دا دی چې یو بچا ته په زړه کې کینه بغض حسد دا به نه پیدا کوئ ګوره باچا چې هغې سره مینه کوله نو باچا هغې کې څه لیدلي وو نو ما کې دې صاحب څه لیدلي دي دا زما خوری دی کالج کې پروفیسر دی غریب راشي دا څومره وخت تاسو ته ماشومانو هغه ناست دي زه هم درته کېنولی یم چې شابه قاري ماما دې ته قیسه وکړه نو زه خو تاسو ته قیسې کومه زما چینل خو ګوره تاسو ته یاد دی که نه بره وګورئ القاري دوست محمد 0312 83 83 الله خوشحاله او آباد ساته قاري صاحب د ټریکټر فرمایش شوی دی ماشوم کړی ټریکټر فرمایش خو ما ډېر کړي دي ولې چې دا خو یو ځل نه دی دوه پیرې نه دی خو زه به انشاءالله بیا هم د ټریکټر دا فرمایش چې چا کړی هر چا چې کړی وي نو دا داسې کیسه وه چې زه به سکول ته تلمه په سایکل باندې نو هغه سایکل کې ما ټلۍ هم لګولې وه پمپ مې هم لګولې وه پام چې کوي نو ټلۍ مې واله نو چې کله مې ټلۍ واله اوس سایکل والا زما ټلۍ چرته اوري خو زما دا خیال دی که دی دا ټلۍ اوري نو چې کله زه د ټریکټر والا سه بلکل مخامخ شوم که نه نو ټریکټر والا غریب دا د ګاډي نه لاس را بهر کو او ما ته یې ویلي او د اواز یې ځکه داسې کولو چې تاسو ټریکټر ته وګورئ د اکثر پټو کې هم ځي یا په لاره ځي غریب داسې کېږي یعنې اوچتېږي را خلاصېږي نو ټریکټر والا ما ته وایي چې زه که نه زه خو د وختي نه تا ته ویم چې ځه مخکې شه وامرې د ماشومانو دا خو د ټریکټر قیسه اوس به راځمه زه خپلې مطلبي قیسې له وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين فون نمبر دې ورته ووایه فون نمبر دې 0312 83 4 83 53
او زما چینل هر وخت ګورئ او چې څنګه کالونه کوئ دقه رنګې مختلف نور ځایونه مشغول. کال کوئ د کال کولو سره خپل نوم اخلئ او د ځای نوم لازمي اخلئ چې زه بیا په ویډیو کې تاسو ته ویم والسلام